او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې وکړي چې ستا قرآن څه وایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د حضرت عیسی علیه السلام زندگی بیان کړه چې دا روح الله د الله په امر سره پیدا شوی دی، مریم علیه السلام نه پیدا شوی دی، او دا ابن الله نه دی، نه الله دی، نه خدای دی، نه د خدای زوی دی. او زموږ کتاب دا وایي. هغې خپله کې مشوره وکړه چې دا کومې خبرې کړي دا خو ټیک دی. خو مونږ دا وایو چې 3 in 1 1 in 3 دا درې وړه خپله کې راجمع شي، حکومت یې جوړ کړی د دنیا غي چې دی حضرت عیسی علیه السلام، الله رب العزت او مریم علیه السلام یا جبریل علیه السلام. د جبریل علیه السلام نو دا نظام چا چلول؟ د دې جواب عیسی علیه السلام نو پیدا شوی، دا نظام چا چلول؟ جواب شته. د مولوی کې دا چې دا نظام الله پاک وجود تر اوسه دی، الله پاک چلی او قیامت پورې بالا ورو چلی. جبريل عليه السلام نو کائناتو چې عیسی علیه السلام نو کائناتو، اوس عیسی علیه السلام اسمانونو ته خطرې بیا کائنات شته او جبريل علیه السلام شته بیا شته. او داسې وکړه چې عیسی علیه السلام جبريل علیه السلام په خطر شي بیا به کائنات چلیږي. د چې پیغمبر علیه السلام دوی سره تفصیلی ملاقات وکړو، خپل حجرې مبارکې ته لاړو. صحابه کرام وایي چې مونږ ته پته ده روټۍ خو تاسو دلته مسجد نبوي ته راوړه، مونږ خوراک وکړو خو مونږ شراب څښو، شراب راته راوړئ. صحابه کرام ورته جواب یې وکړ چې شراب درته نشو راوړلی، او بیا شراب څکي په مسجد کې څکي، دا نشو کولی. منې کړو دلته کې شراب حرام دی، اسلامي ریاست کې شراب حرام دی. اگر چې تاسو دپاره به حلال وي خو مونږ یې دلته نشو راوړلی. صحابه کرام ورته انکار وکړو. دا وفد واپس تللی دی. نو ډېر قبایل راغلي چې پیغمبر علیه السلام سره مسجد نبوي کې ملاقات کړی، کلمې ویلي، بیا واپس تللی. بیا پیغمبر علیه السلام په دې مسجد نبوي نه هر جهادي کم نزوزت او غین دلته نه چلولی. یو صحابي ته ویلو دومره لشکر ځان سره که ته فلانکي ځای باندې لاړ شه حمله وکړه، ته فلانکي ځای ته لاړ شه، ته فلانکي ځای ته جماعتونه یې تشکیل کړي دي. او چې کوم ځای کې خپله ضرورت راغلی دی لکه بدر میدان ته خپله تللی دی، احد ته تللی دی، خندق ته تللی دی، تبوک ته تللی دی، حنین ته تللی دی، دی په خپله باندې چې هغې ته غزوه ویلي. بیا چې کله مدینه منوره کې مسله راغلې ده، بیا په دې مسجد نبوي کې حل کړې ده. تاسو 15 سپاره کې ان شاء الله تفسیر کې کله چرته مقرره یا د علماء ویلي وي. یو سړی د بل سړي د کور نه غلا وکړه او وړي پټ کړو. هغه ته پته نه چې دا کوم وړه مار اوچت کړي دا بوجه شلیدلي د هغې نه دی دا وړه والا کرښه جوړېده پته ولګېږي چې فلانکي کور پورې ده، او هغه سړی په غلې باندې مشهور او ځان یې مسلمان ځای راوړي چې زه مسلمان یم. هغه ځای نه بیا داسې کار کړی چې وړي کور ته وړي، کور نه بیا خپل رشتې دار ګاونډي ملګری و هغې کور ته یې وړي چې پته ونه لګي. نو دوی چې کله سر په نشان باندې ورغلو ورته وایي چې دا غلا خو تا کړې، وایي ما کور کې راشي تلاشي ولې دا وروس وړه ما کره نشته، هلته چې شکو رښتیا وړه نو هلته نه دي شپې بل کور ته اړولي. پیغمبر علیه السلام ته راغلو چې یا رسول الله دا غلا خو دې سړي کړي، دا منافق چې دا ستا صفونو کې راځي چې زه مسلمان دا خو نه یم. پیغمبر علیه السلام هغه باندې خفګان اظهار وکړو چې تا ته څه پته چې دا غلا دي؟ ورته یا رسول الله دا لاین جوړ. نو پیغمبر علیه السلام دې صحابي سره سختې لهجې کې خبرې وکړې، الله پاک هلته صفایي راوستله دې صحابي چې دا صحابي وایي دا ټیک وایي دا غلط هغه دی. نو دا مسلې چې څومره هینډل کړي دې مسجد نبوي کې هینډل کړي مسلې حل کچانه لاس کټ کړی شوی دی، مسجد نبوي کې فیصله کړې، رجم یې کړی دی. ماعز اسلمي رضی الله عنه خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مانه ګناه شوي ما پاک کړه، ودی کړی او رجم سزا یې جاري کړه. رجم سزا دا د مسجد نبوي نه جاري شوی. بیا دا نظامي خلفای راشدین ته حواله کړی او کم طرز کې پیغمبر علیه السلام کړی دی، ما هغه طرز کې خلفای راشدین هم کړی دی. ما حق مسجد نبوي نه به فیصله کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په کله کله وایي چې زه مونځ کوم خو مونځ کې ما ته دا پته نه لګي چې ما مونځ څنګه وکړو. وایي دا سوچ کوم چې دا فلانکي لشکر کم طرف ته بوځم، دا مسله څنګه حل کوم، دې پسې کم کار وکړم، دې کې ما ته کم کار کول پکار دي. یو انتظامي سړي سره چې کا ناظم وي هغه سره امور وي نو ته سوچونه زیات راځي چې دا کار به څنګه کوم، دا کار به څنګه کوم. نو دا خبره یاد ساتئ چې د اسلامي نظام نفاذ لپاره به جهاد ضرورت راځي. بیا جهاد دوه صورتونه دي. ما دوی چې یو نرم لهجې کې کار کول دي، هغه دعوت او تبلیغ دی چې خلک دې ته تیار کړي چې دې نظام ته راشي، او چې کوم ځای کې روکړ راځي بیا بل ته تورې نه کار اخلي چې هغې د قتال ویلي دي. نه لہذا دعوت او تبلیغ او جهاد خپله کې لازم او ملزوم دي. جهاد بغیر د تبلیغ دا نتیجې ته نشي رسیدلی، اور تبلیغ بغیر د جهاد دې ته نتیجه نشي ملېدلی. وی وو خو تاخیر شي کار ثواب به ملويږي، خو چې کوم مقصد یې ته نشي رسیدلی.
ورته باندې دلیل څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله چې تبوک سفر کې لاړو نه الته کې وغټه مورچا او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل باندې محاصره او کاغذ فتح نشو دویم ورځ جانډه حواله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې تل شاته یو سره دا کوشش وکړي چې دا خلاف فتح کړي شي مزیګر غار او لغته فتح ملاو دریم ورځ باندې اجنډا حواله حضرت عمر رضی الله عنه چې تل شاته او دا خلاف فتح حضرت عمر رضی الله عنه مزیګر رالو ورته یا رسول الله فتح نشو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ چې سبب زدا جانډا یو داسې سړی ته ورکوم چې هغه به دا خلافت کی او فاتح پرځي خیبر جنگ دی خیبر ځکه حضرت علی رضی الله عنه فاتح خیبر ویلي په دریم ورځ باندې صحابه کرام او ټول پیغمبر علیه السلام مجلس مخې ته ایثار دي چې دا اعزاز مونږ ته ملو شي او پیغمبر علیه السلام دا اعلان وکړو لاعطین الرایا زب دا جنډا هغه سړی ته ورکوم چې سبب دا مورچه فتح کی يحب الله ورسوله هو هغه سړی دسه دی چې د الله او د الله رسول سره مینه کوي يحبه الله ورسوله اور الله او د الله رسول سره مینه کوي د سونه لوی اعزاز دی نو ټول صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام مخې ته ولاړ دي هر صحابي په دې انتظار دی چې زمان وری او د جنډا ته حواله کوي اور هر صحابي دا یقینو چې سبا کې لا هم فتح کیږي ولی پیغمبر علیه السلام ویلي چې سبا به د مورچه فتح کیږي یقین دسه یقین یو په پیغمبر علیه السلام چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې دا کار دسه دی بیا به وغه